اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. سورۃ یونس آخری یو رکوع آیاتونه پاتې وو. سورت په ختمېدو باندې دی. ابتدا کې مونږ ویلي وو سورت کې رد دی په شرک اعتقادي باندې، دارنګې سورت کې رد دی په اقسامو د شرک باندې، او سورت کې واقعات ذکر کوي چې په دې کې باندې خلق تباه شوي وو. مسئله نو منلی، شرک کاو، تباه شو. وس دې ځکه آخر کې هم دا خبره کوي. مخکې د یونس علیه السلام د قوم تذکره هم وکړه، مخکې نور قومونو تذکره هم شوي وي. دا خلق تباه شو. ولی تباه شو؟ په دې مسله باندې دلته کې یو خبره دام ذکر کوي چې په دې اسمانونو ځمکه کې په دې عالم کې سوچ او فکر وکړي. د دې هر یو شي نه دا معلومیږي چې الله یو دی، دا الله سره څوک شریک او حصدار نشتی. دا خلق چې کوم شرکونه کوي په دې باندې دلیل شتی نه، خلق سره دلیل نشتی په شرک باندې، او په توحید باندې ګڼ شی دلایل دي. نو دا خلق دا څومره نښې چې ګورې، ځمکې ته ګورې، اسمان ته ګورې، دا څه چې په نظر باندې راځي دغې ته ګورې، ځان ته پکې مو ګورې. دې ټولو کې مختلف قسم دلایل موجود دي، خو دې خلکو لا فایده نه ورکوي. که یره ورکولي اوله فایده نه ورکوي، که دا نښي دا اوله فایده نه ورکوي. نو دې څه غواړي؟ الله وی دی انتظار نه کوي مگر د پشان د ورځو د هغه کسانو چې مخکې تېرې شي دي. د نوح علیه السلام د قوم، دارنګې د موسی علیه السلام قومو، فرعونیانو، هغه تباه شو. د دې تذکره د مخکینی قومونو تذکره وکړه په دې باندې چې دې د هغې په شانتې عذاب غواړي، ځکه خبره نه مني، ځکه ایمان نه راوړي، ځکه لګیا دي شرک کوي. ورته وایي انتظار کوئ، زم ستاسو سره هم د انتظار کوونکو نه. کله چې عذاب راشي نو بچ کېږي څوک؟ بچ کېږي به هغه خلک چې هغې ایمان راوړی. الله وی دغه خلق بچ کوم. بیا د خلکو ته یو خبره ده، اے ما خبره زما په خبره یقین نشتی، زما خبره نه منئ، زما خبره باندې ستاسو اعتماد نشته، په شک کې یئ زما د دین نه، زما د دې مسلې نه. نو تاسو چې کوم څه کوئ
نو زه هغه نه کوم. مخکینو خلک چې کم تیر شي د هغو نه تپوس وکړئ. ځئ مخکې چې کم خلک تیر شي او مخکې آیاتونو کې مې ووایي چاله چې کتاب ورکړی شي د هغې نه تپوس وکړئ. ما ته خو د الله رب العزت د طرف نه دا حکم شوی دی چې د الله بندگی کوم، او ما ته دا حکم شوی دی چې زه د خپل ځان د الله د دین تابع کوم. ما ته دا حکم شوی دی چې د الله نه سوا بل چاته به آواز نه کې. او خبره بیا کوي داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب کوي ما تاته اورئ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. کتا داسې کار وکړو نو په دغه وخت کې ته به د ظالمانو نه یې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو کړی نه دی او نه د هغه نه دغسې خبره کېدی شوه، خو ما تاته اورئ. بیا ورپسې تذکره د دې هم کوي که الله رب العزت تا ته ضرر در رسول غواړي نو څوک یې لرې کوونکی نشتی، او که الله تعالی خیر در کول غواړي نو دا خیر ستانه څوک اړولی نشي. هغې تذکره به کوي، د حق خبره به کوي. حق راغلی نو چا چې ومنو فایدې د هغه، چا چې ونه منو وبال یې په هغه. او زه وکیل نیم، کارساز نیم، تاسو باندې نگهبان نیم. ما خبره در رسوله، خبره نور ستاسو ده، منئ او که نه منئ. ما ته خو ویلي د قرآن حکم منه، ما ته ویلي وحی تابعداري کوه، هغه زه کوم. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. ورته ووایه وګورئ هغه څه چې په اسمانونو کې دي ځمکه کې دي، یا څه دي هغه دلایل په اسمانونو ځمکې. وما تغني الآیات فایده نه ورکوي د آیاتونه، والنذر او یره ورکول عن قوم لا یؤمنون، قوم چې ایمان نه راوړي. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم. نو دا خلک انتظار نه کوي مگر پشان د ورځو، مگر پشان د ورځو دا کسانو چې تیر شي دي نه مخکې. قل فانتظروا وتوا انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین، یقینا زم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه. ثم ننجي رسولنا، کله چې عذاب راشي نو بچ کېږي به څوک؟ نو الله وایي بیا نجات ورکوو موږ خپل رسولان لره، هغه کسانو له چې ایمان یې راوړلی. کذلک دارنګ موږ هغو له نجات ورکوو. که نه مخکې وګوره بعضې کسانو باندې چې عذاب راغی پیغمبران الله څنګه بچ کړي، مؤمنان یې څنګه بچ کړي. د نوح علیه السلام واقعه هم ذکر کړوه، د موسی علیه السلام واقعه هم ذکر کړوه، او د یونس علیه السلام واقعه هم ذکر کړه. نجات ورکو چاله؟ خپلو رسولانو لا، خپلو استازو لا، او هغه کسانو له چې ایمان یې راوړلی. کذلک حقا علینا ننجي المؤمنین. دارنګې حق دی په موږ باندې نجات ورکول مؤمنانو لره. دې ته وایي حق تفضلي. الله باندې حق نشتی، لازم په الله باندې نشتی چې بچ الله باندې یو شی لازمي. دلته دا وایي وما کذالک حقا علینا ننجي المؤمنین. نجات ورکول مؤمنانو دا په موږ باندې حق دی، الله ځان باندې ښودلی دی. یہ ته حق تفضلی وایي. دارنګې رزق ورکول الله رب العزت هم ځان باندې ښودلی دی. وما من دابة الا علی الله رزقها. الله باندې رزق ورکول دي. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک. وتوا اے خلقو که تاسو په شک یې من دیني، زما د دې دین نه، زما په دین کې تاسو شک نو فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. نو زه بندګي نه کوم د هغه چا چې تاسو ولا بندګي کوئ د الله نه سوا. ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. د خلکو بندګي د الله هم کوله که نه، نو چې تاسو کوئ هغه نه کوم نو دی خو الله هم راځي. وینا نه ولكن اعبد الله، لیکن زه د الله بندګي کوم هغه ذات یتوفاکم چې تاسو باندې به مرګ راولي. وامرت ما ته دا حکم شوی دی ان اکون من المؤمنین، چې یم دې زه د مؤمنانو نه. وانا اقم وجهک للدین حنیفا،
او ما ته دا حکم شوی دی وان اقم وجهک او دا خبره چې سیده خپل مخلی دین حنیف هغه دین مضبوط تا چې کوم دین مضبوط ته هغه سره قرآن او سنت ته هغه دین او شریعت ته هغه توحید دی ولا تکونن من المشرکین او ما ته دا ویل شي دي چې مکه ته د مشرکانو د ډلې نه مشرکانو بڑل کې چې ته شامل نشي تاغي په شان دي کار چتهونه کې ولا تدعو من دون الله او ما ته دا ویل شي دي چې ته आवाज مکو د الله نه سوا بلتا د الله نه سوا د بل چا نه مغواړه سوق دی هغه داسې خلق دي داسې سيزونه دي مالا ينفعوک ولا يضرك چې نه تعالی فائدہ درکولای شي او نه تعالی ضرر درکولای شي کته ولا تو ته आवाज کې تو ولا بندگی کې ته نذرانه شکرانه کې نو تعالی فائدہ نشي درکولای او کته ولا دغه نذرانی شکرانی نه کې تو ولا بندگی نه کې تو ته را مدد شنوي نو لا يضرك تعالی ضرر نشي درکولای فین فعلتا که تا داسی کارو کو سو دالا نه سوا بلچا ته आवाज کو نو فإنک اسم من الظالمین یقینا تبئی په دغه وخت د ظالمانو نه خبره ما مخ کی وي چې وایي پیغمبر دا اور ایما ہوتا تا وای یمسسک الله بذر فلا کاشف له الا هو کالا ای یمسسک الله کالا رسی تا ته ضرر تکلیف در رسی فلا کاشف له الا هو نشته سولری کونکه داغه ما سوا د الله نه ويريدك بخير نک لا رسی تا د اراده کوي د خیر فلا راد لفضل نشته سو واپس کونکه د الله د فضل اخلق لګیاري د مؤمنان ته دا ولی ملاوي الله وی کده چا د پاره ز فیصله حکم د ضرر نو سو ګلر کون کې نشتی او کده چا د پاره اراده کوم د خیر نو داغه واپس کون کې سوک نشتی خیر سوک واپس کولې نشي اړولې نشي یوسیب به من یشاء من عبادی رسی یوسیب به رسی دل را چاله چې غواړي د خپل بندګانو نه الله یې هغه چاته رسی او هو الغفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان ول یا ایها الناس قد جاءکم الحق وتوای خلقو یقینا راغله تاسو ته حق من ربکم ساسو رب د طرف نه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه نو چا چې هدایت اختیار کو نه یقینا هدایت اختیار ای د خپل فائدې د پاره ومن ضل او سو چا چې گمراهی اختیار کړه فانما يضل علیها یقینا گمراهی چې دې کوم اختیار نو دا وبالی په دوانه وما انا علیکم به وکیل او نه مز پتا سبحانه کارساز تاسو باندې کارساز نیم وکیل نیم ستا طرف نه بس جواب نه ورکوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم استاسو وکیل خونه ما ستا جواب ورکوم نن دنیا کې یو سړی وایي هغه ته ما وکیل ما د طرف نه دا خبره وته دا سیو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی وی تو وای او مان علیکم بوکیل زستاسو وکیل خونه مستس کارساز خونه نه غبان خونه استاسو ز محافظ خونه وتبع ما یوحى الیک او تابعداری کو دا غسو چې وਹੀ کوله کی یتا تا واصبر او صبر کو حتا يحكم الله تر دې پورې چې الله فیصلو کی وهو خیر الحاکمین الله دې بهترین فیصله کوونکو نا سورۃ کې مخکې ماوي ردو پکې د پشر کې اعتقادي باندې دانګه فعلی پکې مو دانګه سورۃ کې ردو فاخل ګمانه چاغه لګیا دي د پیغمبر خلاف کوي دا الله خلاف کوي دانګه صورت کې واقعات ذکر کړو د هلاکت خلک چې خبره نه مني نو عذاب پر راضي الله رب العزت خو ډېر صبر کوي لیکن کله کله بیا داسې وشي نور صبر ختم شي الله بیا عذاب راولي لکه دغه د نوح علیه السلام قوم باندې عذاب راغی فرعونیانو باندې عذاب راغی ټول تباہ شو مسله توحید پکې و چې هغه مخکې صورت تیر شو چې هغه کې قتال او په دې کې سبب د قتال چې هغه توحید دی توحید نه منلې داخله توحید نه مني دا غي سره جنگ کوي ایمان نه راوړي
نو جنگ وسره پکار دی. نو کله جنگ هغه به په خوله باندې، نو کله به جنگ هغه بیا خبره بل ترسي مټاکوالي ته ورسي. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، وتوا وګورئ ماذا فی السماوات اسدی هغه په اسمانونو کې او په ځمکه کې، وما تغنی الآیات او فائدہ نه ورکوي د خلکو له آیاتونه، والنصر او ير ورکول عن قوم لا یؤمنون، هغه قوم له چې ایمان نه راوړي. سوچ ایمان نه راوړي هغې له داسې څیزونه فایده نه ورکوي. قرآن کریم دی دا خو ډېر فایدهمند کتاب دی، لیکن چې کم یو خلک کافر دی بې دینه دي نو هغې له دا قرآن کریم هم فایده نه ورکوي. ته د لګیا که نه لګیا ته ځان به ستړی کړي، هغه به خبره نه مني. وما تغنی الآیات ایس فایده نه ورکوي دا آیاتونه، والنذر او ير ورکول عن قوم لا یؤمنون، نشي لري کولی عذاب دا آیاتونه او دا ير ورکول قوم نه چې ایمان نه راوړي. فهل ينتظرون دا خلک انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، مگر پشان د ورځو دا کسانو چې تیر شي دي نه مخکې. قل فانتظروا وتوای انتظار کوئ، انی معکم من المنتظرین، یقینا زه یم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه. ثم ننجي رسلنا، بیا موږ نجات ورکو خپل رسولانو لره، والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل، کذالک حقا علینا ننجي المؤمنین، دارنګې حق دی موږ باندې نجات ورکول مؤمنانو لره. قل یا ایها الناس ان کنتم فی ریب فی شک، وتوای خلقو که یی تاسو په شک من دین زما د دین نه، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، نو زه بندګي نه کوم دا چا چې تاسو ورته را مدد شوای د الله نه سوا، تاسو ول بندګي کوئ د الله نه سوا، تاسو نذرانه شکرانه کوئ د هغې د الله نه سوا. ولکن اعبد الله، لیکن زه بندګي کوم د الله الذي يتوفاکم، هغه ذات چې تاسو باندې مرګ راولي، هغه ذات چې تاسو به اخلي. یتوفاکم مطلب دا چې هیڅ سبب نه دی معلوم اولاد سای ته واغسته، هغه ذات دی چې د هغه سره اختیارات دي، ستا د ژوند او د مرګ مالک هغه دی. نه خبره ومنه، نو زه بندګي کوم د هغه چا، د هغه الله چې هغه تاسو باندې مرګ راولي. و امرتو ما ته حکم شوی دی ان اکون من المؤمنین، چې یم د زه د مؤمنانو نه. وانا اقیم وجهک للدین حنیفا، اما ته دا حکم شوی دی چې قائم کا سیده کا خپل مخ د دین طرف ته چې هغه کلک دی په توحید باندې. ولا تکونن من المشرکین، ما ته دا ویلی شي دي چې مه کېږه ته د مشرکانو د ډلې نه. ولا تدعو من دون الله، او مه کېږه ته مرا بلا आवाज مه کوه د الله نه سوا ما لا ینفعک، هغه چاته چې تعالی فایده نشي درکولی. هغه هر څوک چې دي انسان دی نو تعالی به څه فایده درکړي، دا نه کوم چې مړه دي نو هغه به تعالی څه فایده درکړي. بعض یو کې مړه دی نو مړو ته آواز کوي یا پیر بابا را مدد شي، نو پیر بابا هلته ځان خپل نور کارونو کې اخته دی، آپ بل عالم کې دی، دلته دی هغه ته آواز کوي. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعک، نو آواز مه کوه را مدد شبه نه وی هغه د الله نه سوا چاته چې نه تعالی فایده درکولی شي، ولا یضرک او نه تعالی ضرر درکولی شي. فإن فعلت کتا داسې کار وکړو فإنک اذا من الظالمین، یقینا ته به په دغه وخت کې د ظالمانو نه. وإن یمسسک الله بضر، که الله رسوي تا ته ضرر تکلیف، فلا کاشف له الا هو، نشته څوک لرې کوونکی د هغې ما سوا د الله نه. وإن یردک بخیر، او که الله اراده کوي ستا دپاره د خیر، فلا راد لفضله، نشته څوک لرې کوونکی واپس کوونکی د فضل د الله، دا خیر واپس کوونکی څوک نشتی. مطلب دا اختیارات د الله دي، چاته فایده ورکول او چاته نقصان ورکول، چانه فایده اړول او د چانه نقصان اړول، دا د الله کار دی، الله اختیار دی. یصیب به من یشاء، ورسوي چاله چې غواړي د خپل بندګانو نه. وهو الغفور الرحیم، الله دې بخښونکی مهربان. قل یا ایها الناس، ورته وایه خلکو قد جاءکم الحق، یقینا راغلی تاسو ته حق من ربکم، ستاسو رب د طرف نه. فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه، نو څوک چې د هدایت اختیاروي نو هدایت اختیاروي د خپلې فایدې دپاره. فانما یهتدی لنفسه، چې څه کوې
نو فائدې به تا ته میلاویږي، دا نه چې فائدې بل ته میلاویږي، بل ته نه میلاویږي، فائدې به هم تا ته میلاویږي. تا ښه کار کړلی نو فائدې به تا ته میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي، کله خپلوانو ته هم وایي او عمل کوئ، عمل به یو پکارېږي. دغه عمل ستاسو د فائدې دپاره دی، نیک عمل د خپلې فائدې دپاره. ستا کار وبې کېږي، بل چا کار پې نه کېږي. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، د انسان په اختیار کې هغه څه دي چې کوم یې څه کړلي، څه کړلي نو هغه به ورته میلاویږي. ښې کړلي جو ښه به ورته میلاویږي، بدي کړلي جو بد به میلاویږي. فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل، چا چې ګمراهي اختیار کړه فإنما يضل علیها، یقینا دې ګمراهي اختیار نو وبال وي په د باندې. وما أنا علیکم بوکیل، او نه مزه په تاسو باندې کارساز. واتبع ما یوحى الیک، تابعداري کو دا چې سچ وحی کول کی تا ته واصبر، صبر کوا. حتی یحکم الله، تر دې پورې چې الله حکم راولېږي، الله فیصله وکړي. وهو خیر الحاکمین، الله دې بهترین د فیصله کوونکو نه. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. ذهبكم تمسون